حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کم انسان چې د ودکیدو نه مخکې دا دعا وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. آسان دعا ده، بالکل آسان. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا دعا چې چا د ودکیدو نه مخکې وویل کنه الله تبارک وتعالى د تمام ګناہوں معاف کی، اگر چې د سمندر د زګم نه ولي نوي د سمندر د زګم نه د ګناہوں دی الله تبارک وتعالى به ورله او ګناہوں سکی معاف کی. یو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د ګناہوں کو د تمام دنیا دونه د پان نیولې الله به ورله معاف کی. د دنیا کې څومره ونی دي څومره ونی دي او دې کې چې څومره فانی دي فانی د انسان ګناہوں د دې په مقدار شي حدیث مبارک راځي الله تبارک وتعالى به ورله دا هم سکی معاف کی. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د ګناہوں کو د دنیا د ورځ موافق وي الله تبارک وتعالى به ورله دا معاف کی. دنیا د کله نه آباد شوی ده، کله به ختميږي، کله به قیامت راځي، څومره ورځې دي چاته مقدار معلوم دی نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی د دې انسان ګناہوں د دنیا د ورځ عمر شي بیا ورته هم د الله تبارک وتعالى معاف کی. او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زیات کو ریګستان چای کې شګ ډېری زیاتې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کو د ګناہوں د دغه ریګستان کې چې څومره شګ دي او پاوه کې څومره دانی دي داغه شګو چې څومره ذرات دي کو د دې انسان ګناہوں داغه موافق شوم بور الله تبارک وتعالى دا معاف کی. ور څومره آسان وظیفه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الله ډیر مهربان ذات دی، ډیر مهربان ذات دی. خو بشرط دې چې موږ خدا اعمالو کو کنه دا استغفار چې دی کې الله تبارک وتعالى ډیر زیات برکتونه یې خدي. الله تبارک وتعالى د دې ډیر زیات زور ورکړي دی. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی څوک دا واړی کنا چې د قیامت ورځ باندې د خپل اعمال نامې نه خوشاله شي، د خپل اعمال نامې او داغه نه خوشاله شي، نو حدیث مبارک کے راضی و استغفار د انسان ډیر وي. د چا په اعمال نامه کې چې استغفار ډیر وي د ورځ د قیامت د خپل اعمال نامې نه خوشاله وي. راغلی بل حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او دا دو فرشتي نه کوم چې د انسان اعمال لیکي اعمال، نو چې دا انسان د اعمال بر اسمانونو دوسی الله تبارک وتعالى لرا، نو چې کله د په اعمال نامه کې اول سر کې استغفار وي او په اخر سر کې استغفار وي، اول سر کې استغفار دی او په اخر سر کې استغفار دی. الله تبارک وتعالى فرشتو ته وایي اے فرشتو د دې دوه استغفار ترمنځ چې کوم ګناہوں د انسان کو دولت وران کوي ختم کوي، نو د ورځې په ابتدا کې هم استغفار ویل پکار دی او د ورځې په انتها کې هم استغفار ویل پکار دی. استغفار ډیر زیات ویل پکار دی ځکه علماء لیکلي دي وایي کوم انسان چې استغفار ډیر وي د ګناه نه پاتې کیږي. انسان د کمزور دی ګناه خامخا کیږي، خامخا ګناه کیږي، نو چې کله به استغفار وایي نو د ګناه نه پاتې کیږي. الله ډیر زیات مهربان ذات دی. حدیث مبارک کې راځي حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي ما په خپل ځان باندې رحمت د خپل غضب نه مخکې لازم کړی دی، اول زما رحمت ته وروسته زما غضب دی. نو الله ډیر مهربان ذات دی. نو پکار دار چې موږ د اعمال خپل کو په دې کې زموږ د دنیا فائدې هم دي او د آخرت فائدې هم.